من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بچو شور مکوئی بیان توقی دی سمچ تاسو تا معلومه دا چنن پدیزے کی پدی مرکز کی زمن دا غونڈا دا دیو اہم مقصد دا پارا دا چی سور زباد بدھ 28 جنوری نا زمنگا دور تفسیر پدی مرکز کی شروع کی زمنگ استاذ محترم ددی دوری آغاز بکی دا یو درشمہ دورہ دا چی بسلویخ 15 قرصو کی اٹول قرآن ویلے کی گی دا قرآن دزدکڑی یو بہترین موقعی چی بائی کی یو تن راشی قرآن تکینی اور دیر پا آسانا طریقہ بانی آغا قرآن زدکی داغین دا درسلور رضی وقت کی تیزے کی ددی غنڈ مقصد دادے بیا پدی غنڈ کی او پدی مجلس کی پدی وڑو معشومانو بانی دا بیانات کول ددی دو مقصد دی زمنگا یو مقصد ددی وڑو معشومانو ددوی دا بیاناتو بذریعہ دا آغا پروپیگنڈی دا قرآن بارکی داغی یو جواب ورکون دی کم خلق چه دا قرآن نا بدی باندی لری شوی دی چه قرآن دیر گران کتاب دے دا دیر پارا شپاڑس و سوارلس علم پکار دی دا دی معشومانو دا بیاناتو بذریعہ منگا دنیا والو تا عملن دا خائیو چه دا پروپیگنڈا دا جو اس کم سڑے کئی اغا بزان شرمی او اغا بزان بدنامی زکا چه دروغ بندا دا آغا زیپو روائی چه ترسو پوری داغی اغا دروغ بچا واضح شوی نہیں دا دی معشومانو پا ذریعہ بانی منگا دنیا والو تا الحمدللہ زمن مشرانو زمن ملگرو آغی پخپل محنت دا ثابت اکڑا چه دا دا قرآن خلاف یو پروپیگنڈا دا او دا دی دا دروغ او دا پروپیگنڈین علاوہ بل حیثیت نشتا دویم مقصد اغا زمن داو دا دی معشومانو دا دی دا بیاناتو بذریعہ منگا زمنگا مقصد دا دے زمن طریقہ کار دا دے چه من وایو دا معاشری اصلاح که یو سڑے کول غواړي نو دا بنیاد نا باغا کار کئی دا بنیاد نا کار علکی کی چه تا بدی وڑو معشومانو محنتو کی دا دی ذہن سازیو کی او دی دا راتبن کی دور دا پارا او دا دی معاشری دا پارا جوڑ کی کم خلقو چه بدی ملکی یا دا دنیا پا ہر زی کی چه مسلمانان آغا وقت تیرئی جون تیرئی دا چاچه دا دین علاوہ بل طریقہ دا چه زب اول اسمبلی تزان رسوما
یا زبا د جمهوریت په لار باندې په دې ملکی اسلام راولم یا زبا منبر کیږم یا زبا اسمبلی ته رسم داغي نه بعد په اسلام راځي داغي حال ټولي دنیا په خپل سترګو ولید چې داغه جمهوریت داغي سره انجام شو دارنګه داغه اسمبلی داغي سره انجام شو زمون د ابتدا نه دا میشنو چې په دې ملک کې تر هغه وخته انقلاب ناراضي چې ترسو پوری تا د بنیاد نه کار کړي نه د دې وجنا ما چې کمایت لسته وو پای کې الله رب العزت خپل پیغمبر ته د دې خبري امر کوي او د دې خبري تعلیم ور کوي چې پیغمبره اقرا دا الله کتاب ولولا یو عبادت یو ته نه دی ویلي چې منځو کا روزو نیسا حجو کا زکات ورکا داغي وجه دادا چې د دې ټولو عبادتو د دې بنیاد او د دې دارو مدار دا د الله په کتاب باندې دی د معاشري د اصلاح د دې دارو مدار د الله په کتاب دی په قران دی لومبني وحي او لومبني لفظ دا د اقرا دی دا الله کتاب ولولو دا الله کتاب بیان کا ماشومانو الحمدلله ډیر په خسته طریقې باندې اغي بیانات وکړل هر یو ماشوم د تعریف لایق دی د داد لایق دی خدایات ساتي زمونږه امتیاز د نور ملګرو سره هغه دادي او ملګری دي واضحه الفاظو کی بدی خبر ازان پوی کی دا ګوري منتا وخت سره د خپل استاد محترم دا غي دا تعلیمات کی او دا داغي منتا هدایات دي چې زه هغه ملګری خوما چې باغ ملګری باندې صرف زمونږ چاپوي او هغه ملګری چې باغ د بل چا چاپ نه کم سړی چې هغه د بل چاپ خوخی ټیک دا راضی دي منګه نه د درس نه منی کو او نه د خپل ملګرتیا نه منی کو خدایات ساتي هغه نن دې یا سبا دې یا لس ورځې بعد دې هغه زمونږ نه تختی او هغه زمونږ نزي د دې وجنا زمونږ ملګری دا هغه ملګری چې هغه زمونږ د اصول پابندي او زمون په هغه طریقه باندې هغه رواني او هغه کار کوي ملګری چې هر کله تیار وي نو دایات ساتي په ملګرو باندې دا قسم خطبي دا په مې یادوي ځکه نن چې ته د دې ماشومانو هغه تربيت چې کله په یو خطیب خطبه اوري او کله په بل خطیب خطبه اوري نو سوال بیا اون په دې ماشوم کې هغه اثرات منګه دغه غندونو نه ساتل غواړو او چې دې اوسره په دغه غند کې مبتلا کې هدایت ساته دا دغه ماشوم خرابې او دغه تربيت ته په غلطه طریقه باندې کې یو دا دویم دا په دې ځکه ماشومان لا هغه عنوانات ورکوي چې هغه عنوانات په دې ځکه هغه عام تور باندې د دې ممبرنا او دارنګي د دې مرکز ناغه بیانېږي زمونږه میشن دا ډیر خور دی او دا ډیر عام دی په دې ملک کې بلا جماعتونه کار کوي بعضي جماعتونه صرف د صحابه کرامو داغي د دفاع یو نومي راغسته دي حالانکه کڅوک شرک کوي کڅوک بدعت کوي دا غ شرک او د بدعت پروا نشتا او چې بس یو سړی وي حق چار یار بس هغه ملګری دی هغه شرک او بدعت کې او کار سکی داري بعضی نورو جماعتونو داغي بس ځان له دین یو څنګه رانیولې دا او هغه باغی باندې لګیای کار کوي زمون کار یاد ساتي منګه یوازې د ختم نبوت
من یوازې د هغې پرچار نه بلکې منګه د ختم نبوت سره سره زمونږ هغه میشن دوره عام دی چې موږ د هر بدعتي د هغه خلاف کوو. ځکه وجه دا ده چې هر بدعتي ځان له د کوشش کوي چې د ځان له د پیغمبر مقام ورکړي. موږ یوازې هغه نه د الله د پیغمبر د هغه په نبوت باندې چې کوم سړی ډاکه اچوي که هغه د بدعاتو په شکل کې ولې نه یاد ساتي موږ د هغه خلاف کوو. د دې وجې نه موږ د امام مالک فتوا ذکر کوو چې امام مالک دا وایي من ابتدع فی الاسلام بدعة یراها حسنة فقد زعم ان النبي صلی الله علیه وسلم خان الرساله. کم سړی چې هغه بدعات کوي او بیا هغې ته بدعت حسنه وایي د دې سړي دا عقیده ده چې د الله پیغمبر هغه په رسالت کې خیانت کړی دی. مونږ خو دا عقیده د هر بدعتي باره کې لرو چې بدعتي هغه د ختم نبوت قایل نه دی. د دې وجې نه یاد ساتئ په خپل مشن باندې ځان پویه کوي. کله چې تاسو د نورو خلکو د هغې هغه پیښې او د هغې هغه نخرې کوئ دا تاسو هغه خپل مشن راکمول غواړئ. دا الله احسان دی د دې خپل مشن سره زمونږه د خپل استاد محترم سره هغه تعلق هغه ملګرتیا د هغې الله موږ له توفیق راکړه چې هغه کمې خبرې د کومو خبرو نه موږ به هغې منې کولو د کومو خبرو هغې موږ له تعلیمات راکول کېدای شي د نن نه 10 کاله 15 کاله مخکې د هغه خبرو په حقیقت نه پوهېدو. لیکن نن دا وخت دی چې هغه خبرې موږ ته د خپل مشن هغه حقانیت هغه موږ ته ډېر په ډاګه دی او هغه ډېر راته واضحه دی. خپل ملګري په دې مشن باندې کلک کوي او دا یاد ساتئ د نورو چا د هغې مشن ته د نورو چا طریقو ته مه پسخېږئ. موږ له الله داسې یو جامع کار راکړی دی خلکو سره یاد ساتئ دا کار نشته. خلک موږ ته پسخېږي لیکن ډېر افسوس دی که موږ د دې په ځای باندې موږ نورو خلکو ته هغه وپسخېږو. د خپل کار د هغې قدر وکړئ او د هغې په افادیت باندې ځان پویه کوي. زمونږ دورې تفسیر انشاءالله د بد په ورځ باندې 12 بجې مرکز ته ځان راورسوئ او یوازې دا نه بلکې خپلو خپلوانو ته رشته دارو ته ملګرو ته یارانو دوستانو ته څومره سکول کالج کې ملګري دي ټولو ته هغې له دعوت ورکوئ چې هغې راشي او په دې دورې تفسیر کې هغې شرکت وکړي. الله دې ما او تاسو له په دې د عمل کولو توفیق راکړي. دا مرکز دی الله همیشه د قرآن او سنت په درسونو باندې آباد لري. دعا وکړئ چې الله زموږ استاد محترم له توفیق ورکړي، الله هغې له صحت ورکړي، د هغې مرۍ د هغې سینه د هغې ذهن دارنګې د بدن یو یو اندام کې دی الله خیر او برکت واچي چې الله هغې له د دې دورې تفسیر د شروع کولو او په ښه طریقه او په ښه انداز سر ته د رسولو توفیق ورکړي. دې درس لا چې څومره ملګري راځي الله دې هغه ټولو ملګرو له قرآن هغې ته دې الله آسان کړي او قرآن په شوق سره هغې له د ناستې الله توفیق ورکړي. دارنګې په دې ملک کې الله د قرآن او سنت درسونه عام کړي. مسلمانان د قرآن نه لرې دي الله په قرآن باندې پوهه کړي، خپل کتابو ته الله آسان کړي او په دې باندې پوهه کړي. په دې ملک کې الله د قرآن او سنت انقلاب راولي. په دې ملک کې الله کور کور جماعت جماعت کوڅه کوڅه یا الله د قرآن په درسونو باندې آباد کړي. ځکه انقلاب هم په دې طریقه باندې ممکن دی، په بله طریقه انقلاب نه راځي. یا الله زموږ تعلق همیشه د قرآن سره قایم او دائم ولري. یا الله موږ له چې کومو علماو کومو مشرانو چې الله موږ له د قرآن او سنت راکړي دي یا الله که کوم ژوندي دي الله هغې له مزید توفیق ورکړي، الله هغې له اجر ورکړي او کوم چې وفات شوي دي الله د هغې قبرونه الله د انواراتو نه ډک کړي. یا الله موږ د قرآن نه جدا مه کړي. په دې ملک کې الله د قرآن او سنت قوانین نافذ کړي. یا الله په دې ملک کې چې کوم ظلمونه کېږي کوم ظالمان دي هغې ظلمونه کوي یا الله د هغې د ظلمونو نه مسلمانان خلاص کړي.
یا الله چې کم خلق الله چې هغه راښکاره نه دي یا الله په دې ملک او هغوی د دې قوم او د دې ملک اصلاح کولی شي الله هغوی مخې ته راولي او هغوی له د دې ملک او د دې قوم د ترقي توفیق ورکړي یا الله کوم د دې قوم سره الله مخلص نه دي الله ته پې ښه پوهې یا الله ته د هغوی د لاس نه اقتدار والي او هغه چاله ورکړي چې هغه د دې ملک دپاره ښیي مسلمانان چې په کوم ځای کې دنیا کې دي الله تغییر توفیق ورکی یا الله مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد پیدا کی او مسلمانان الله په ټول دنیا کې بریو لور کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وسلم.